یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه او بد کرداره وه، نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند، ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. زیارت ته یې بابا زما دا میړه ړوند. خاوند به تې تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې چې دغه زیارت له زما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویلې ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته یې وی چې کور کې د زیړه غوا شته؟ وی چاو شته؟ وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و، دا هغې ته څه پته ده. زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دې خبرې ته سوچ وکړي بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی حلاله که غوا حلاله کړه، چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه، وی بس دا خو دې غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو، وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شرم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی، چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا دی سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو د کولنګي چرګ مړ و. چرګان یې ډېر وو په کور، چې څه ساعت تېر شوی دی 2م سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګرېزی چرګ مړ مړه. ها چې په دې کې 4 برابر، چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښی چې هغه کې زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه، چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ، ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی، بلې ورته دروازې ته کړی و چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه، بلې ورته 4 واړی چې پې لیږلي دي اخیري چې لیږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوره سمې غورځوه سیند ته، چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي، وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې، هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي، وایي ویل اوس میان هم نسي، هغه یې مړ کړی. بل یو غوطمارو په دریاب کې میانو پسې غوطې والی په هغې ور ټوپ کړی ویل سر دې مړه اوچت کو، هغه یې مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته وویې
چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه، جامې وینځلې مړې را په غاړې ته راوتې، بیا مې ور وغورځولو، مړ مې کو، بیا یې مایګیر په شکل کې راوتې، بیا مې مړ کو، بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو، دې خوا راتلو، بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې، هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه، تاسو باندې هغه چل. یو سړی و په خر به یې سره چلوله پټوله، نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله، نو اتې اولې ته وغورځېدو، لاره اوبو یوړ، دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا، پاکې نه پلیته خوا، که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما باډو وینځلی نه وی. کور ته راغی، مور بچیا څه چل دی؟ وی مورې پاکې نه پلیته خوا. مور ولا ډاکټر راوست چې دی هلک باندې څه چل دی. ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو، دا خبره یې تېنه هېره کړه. مورې والا پیسې ورکولې څو کېږي؟ 100 روپۍ. هغې وې دا 50 والا و، 50 به بیا درکړه. ویل زه 100 به بیا پوره راکړي. چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو؟ ویل ولې؟ ویل پاچې وی چې پاکې نه پلیته خوا. بیا ور یاد شو، چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا، پاکې نه پلیته. مور هم سرسام شوه، ویل تپوس نه نه تپوس خو، تپوس نه نه تپوس خو. ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله، مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکوړې، عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو، ویل 100 نه 50 خېوې. چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی، هغه خو بیا راغی ظالمه. بلې ور 4 واړی چې پې لیږلي دي، اخري چې لیږلی دی، وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي، ګوره سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی، چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي، وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې، هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی، یو ماهیګیر روان دی، میان نیسي، وایي وی الله اوس میان هم نسي، هغه یې مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والې په هغې ور ټوپ کړی، وی لا سر دې مړه اوچت کو، هغه یې مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه، جامې وینځلې مړې را په غاړې ته راوتې، بیا مې ور وغورځولو، مړ مې کو، بیا یې مایګیر په شکل کې راوتې، بیا مې مړ کو، بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو، دې خوا راتلو، بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې، هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه، تاسو باندې هغه چل. یو سړی و په خر به یې سره چلوله پټوله، نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله، نو اتې اولې ته وغورځېدو، لاره اوبو یوړ، دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا، پاکې نه پلیته خوا،
که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما باډو وینځلی نه وی. کور ته راغی مور بچیا څه چل دی؟ وی مور پاکې نه پلیته خوا. مور والا ډاکټر راوست چې د هلک باندې څه چل دی. ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو، دا خبره یې تېنه هېره کړه. مور والا پیسې ورکول څو کېږي؟ 100 روپۍ. هغې دا 50 والا و 50 به بیا درکړه. ویل دا 100 به بیا پوره راکړي. چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو؟ ویل ولې؟ ویل پاچې وی چې پاکې نه پلیته خوا. بیا ور یاد شو. چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړي چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته. مور هم سرسام شوه. ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو. ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکوړې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو. ویل 100 نه 50 خې نه پلیته خوا. که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما باډو وینځلی نه وی. کور ته راغی مور بچیا څه چل دی؟ وی مور پاکې نه پلیته خوا. مور والا ډاکټر راوست چې د هلک باندې څه چل دی. ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو، دا خبره یې تېنه هېره کړه. مور والا پیسې ورکول څو کېږي؟ 100 روپۍ. هغې دا 50 والا و 50 به بیا درکړه. ویل دا 100 به بیا پوره راکړي. چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو؟ ویل ولې؟ ویل پاچې وی چې پاکې نه پلیته خوا. بیا ور یاد شو. چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړي چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته. مور هم سرسام شوه. ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو. ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکوړې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو. ویل 100 نه 50 خې کړي چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته. مور هم سرسام شوه. ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو. ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکوړې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو. ویل 100 نه 50 خې خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکوړې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو. ویل 100 نه 50 خې سرسام شو. ویل 100 نه 50 خې